بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره د دې نه مخکې سبق کې چې کوم دی موږ ماشوم ته وښودل چې ته به بچي اسم او فعل د یو بل نه څنګه جدا کوې، نو علامت د اسم ورته دوه موږ وښودل. یو مو ورته تنوین وښو او دویم مو ورته الف لام وښو. ګوره اوس درېیم علامت د اسم چې موږ ماشوم ته ښیو که نه، هغه څه دی؟ هغه دې ورته موږ ووایو چې بچي د الصلاتو کې ته وګوره دا تا چې کومه راغلې ده په پښتو کې دې تا د موږ ګول ته وایو، او په حالت د وقف کې دا تا چې کوم دی نو ها سره بدلېږي. نو ورته ووایو چې دا تا په کوم یو لفظ باندې راغلی، نو دا هم چې کوم دی نو اسم یا دا به فعل نه وي، او د دې یو نوم چې کوم دی نو تندای متحرکه دی، دا ورته هم عربۍ کې ووایه. نو دې طریقې سره بیا موږ د دې نه تپوس وکړو، ورته ووایو چې بچي ته موږ ته دا ووایه چې د الصلاتو مفرد د کوم مرکب دی، نو هغه به وایي چې دا مفرد دی. مفرد کې اسم فعل حرف کې څه دی؟ اسم دی. علامت د اسم پکې څه دي؟ ګورئ دی به وایي چې شروع کې پکې الف لام راغلی دی او په اخره کې پکې کوم دی نو ګول تا راغلی ده. دا دوه علامتونه پکې د اسم راغله، په دې وجه باندې کوم دی دا موږ څه کړو؟ دا اسم کړو. دغه شان بیا به د حاضرتون کې تپوس وکړو چې بچي دا حاضرتون اسم فعل حرف کې دا څه دي؟ اسم دی. علامت د اسم پکې څه دي؟ نو دی به وایي چې دې کې یو ګول تا راغلی ده او یو پکې کوم دی نو تنوین راغلی. دا دوه علامت پکې د اسم راغلل، په هغې وجه باندې کوم دی دا موږ څه کوو؟ دا موږ اسم کوو، دا چې کوم دی نو فعل دا نه دی. دغه شانتې الجنتو چې کوم دی نو دا څه دی؟ مفرد دی که مرکب دی؟ مفرد دی. په مفرد کې بیا اسم فعل حرف کې څه دی؟ اسم دی. علامت د اسم پکې څه دی؟ نو سر کې پکې الف لام راغلی دی او په اخره کې چې کوم دی نو پکې ګول دا راغلی ده، په دې وجه باندې دا موږ اسم کوو، دا چې کوم دی نو فعل دا نه دی. نو په دې درې علامتونو د علامت د اسم دا درې چې ورته موږ کوم وښودو. یو تنوین دی چې په رسون کې کوم راغلی دی، یا چې کوم دی نو زیدن کې کوم راغلی دی، یا رجلن کې چې کوم راغلی دی، نو دا تنوین دی. نو په دې کې ورسره اجرا وکړو. بیا دې ورته ووایو چې دا الف لام کوم راغلی دی، په دې الف لام کې ورسره اجرا وکړو، لکه البیت باندې الماء باندې چې کوم الف لام د دې لفظ په شروع کې داخل شوی دی، نو دا الف لام هم علامت د اسم دی. او بیا دې ورته ووایو چې دا تا کومه اخره کې راغلی ده چې موږ ورته په پښتو کې ګول ته وایو، دا ګول ته چې کوم دی نو څه دی؟ علامت د اسم دی. نو دا درې علامت د اسم ورته وښودو، په دې کې د ماشوم سره موږ څه وکړو؟ اجرا دې ورسره وکړو.